ينفقون اموالهم بالليل والنهار کم خلق چې خرج کوي مال خپل د شپې او د ورځې سرا وعلانیه په پټي سره او په ښکارا سره پټ عمر کوي او ښکارا عمر کوي فلهم اجرهم د دې لپاره اجر د دې عند ربهم باندې درب خپل باندې ولا خوف عليهم نبير پدې باندې د عذابونو د آخرت ولا هم يحزنون انا بدي غم جنشي نه بدي شي غم جنش تفسیر قرطبی لیکي چې دای څه د نخو نه به دا فقرا پیژني خیال کړه او لکه څنګه چې په یو سړي باندې چې کم دینو زینارې په غاړه کړي او د مړ شو خلک ویل لکه د باندې جنازه نه کیږي ولی دغه دینار په غاړه کړي دي د هندوانو نه خپې موجود ده ځکه په جنازه نه کیږي یا به سنت نه سنت ایسي نه سنت ای کوشش وکنه ګیره خو غټه یی مثال تور سره سر خوې او چې دن نه وګوري دن نه سي نه سنت الګا دا خو هندو په ځبانه جنازه نه کیږي کوشش وکنه د جنازه په مسلمانانو په مقبره کې نه خاخيږي ولی علاماتو نه پته لګي نه دغه شان د فقیر سړي د څه نه پته لګي د علاماتو نه پته لګي کوشش وکړي الذين ياكلون الربا كم خلق چخري مال د سود لرا د مخکې بیان د انفاق د انفاق حلال ادا مثال د انفاق حرام څه انفاق حرام چې هغه ته مال حرام ویل شي چې مال د سود دی د سود خورو ذکر الله تعالی په دې آیات کریمه کې کوي خیال کړه نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله هجرت وکړو خیال کړه مدینه منوره ته او مکه والا دلته پاتې شو په مکه معظمه کې دوه قومونه یو بنو مخزوم دا شان نزول ذکر کړي یو بنو مخزوم او بل څه بنو ثقيف د دې دواړو دیو بل سره معاملې سودی معاملې دا بني مخزوم چې دا خوار بنو ثقيف سو طائف والا خلق دا مالدار دی به مال قرض ورکاو ا دې خوارو غریبانو به نه سکاو اغشت زمون په دې کلی کوم یو دوه کورنۍ وي د سود خورو اورې کنه اوس خدای پاک خچ کم نه راغورځولې د سود خورو پوه شو به کنه چرته چې بده چا د قرض ضرورت راته نه دغه دوه کورونو به ولا قرض ورکاو په سود باندې پوه شو به او سود در سود به کچری په کال کې به سود ورنکو اب بیا ډبل شو پوه شو به نو چې کله هجرت وشو او نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې دا آیاتونه نازل شو د ربا چې ربا حرام نو بنو مخزوم چې هغه کلمه ویلې و هغه دغه ورکول نه انکار وکړ د سنه د سود ورکول نه بنو ثقيف ته انکار کوشش وکړ دا آیاتونه چې نازل شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حجۃ الوداع کې دا آیاتونه واور تقریر بیا خلق ته وی کوشش وکړه الا ان كل ربا في الجاهليه الا ان كل ربا في الجاهليه خبردار کم سود چې هغه د جاهلیت د زمانه را روان دي موضوع عنكم كله لكم موضوع عنكم كله اغا سود ما ټول معاف د بنو مخزوم سود چې کوم د بنو ثقيف په پورې له اغا ما ټول معاف لكم رؤوس اموالكم اے بنو ثقيف صرف خپل قرضونه باخله سوای شی بنال او بیا یو فرمایل واولو خیال کرا لک خیال کرالا او واول الموضوع ربا
ربا العباس ابن عبد المطلب او د ټولنا مخ کې زد عباس ابن عبد المطلب ربا هغه چې کوم دی هغه سکوم هغه وضع کوم او هغه ختمو معنا د عباس ابن عبد المطلب چې په کوم خلکو باندې سود دي هغه مې هم معاف سمې کو معاف کوشش الله تعالی فرمایي الذين ياكلون الربا كم خلق چې خوري مال د سود لرا لا يقومون دی بنباشي دی بنپاشي د قبرونو پورز د قیامت الا كما يقوم الذي مگر په مثل د قیام دا هغه سړی يتخبطو شیطان چې ګډوډ کیدل را شیطان من المسجد د وجد داخله تلونا ها دیبه پورز د قیامت د قبر نه داسې پاسي لکه پیریانه چې پیریان پکې نه نوتی او د غورځيږي او پاسي غورځيږي او پاسي ګوره د شیطان ثبوت راغی کرانه ده شیطان بنده ته نه نوځي کنه نه نوځي ډاکټران نه مانی دا آیات مانی دا آیات مانی ډاکټران چې کوم ډاکټران شیطان نه مانی دا کافر دي څه دي دا کافر دي چې پیریان نه مانی دا څه دي کافر دي کدا پیریانو داخلي دلم نه مانی نو دام څه دي دام کافر کوشش وکړه دی باندې دی مانی کنه زمو په څه کا کوشش قرآن پاک خوراله ها چې شیا پیرا پس کنه نه ودی ها په انسان کې نه ودی حدیث کې راغلي دي کوشش وکړه سره غلي دي ها دا څنګه حدیث ده یاد ده نه ده ها ان الشیطان یجری مجرى الدم شیطان په دې بنده کې داسې چلیږي لکه دا وینه چې په بنده کې چلیږي خیال کړه کنه ای الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم خیال کړه نو الله فرمایي ذالک بانهم دا په سبب د دې سره چې دا څوتخوار قالو دی ویل انما البيع بشک تجارت چې دې مثل ربا په حکم د ربا کې دی دی بوي چې دا تجارت او دا خرڅول غسل دام په حکم د ربا کې دی دغه چې دام غسل خرڅول دی او دغه غسل خرڅول حالانکه دا څه نه دا وحل الله البيع حلال کړی دا الله تعالی بيع وحرم الربا حرام کړی دی سودو د زمکه د اسمان فرق دی بيع حلال ده او سود څه دی حرام سود حرام خیال کړه وحرم الربا او حرام کړی دی سود لرا ډېر خلک وی کنه ها کته ویل که سود حرام دی سود مکه هغه وی ځان څوک کوي وی ځان څوک کوي پوښي دا ټول خلک سود کوي فمن جاءو هغه څوک چې راغی هغه ته موعظه من ربه وعد جانب الله تعالی نه پنتها من شو د سودنا فله ما سلب د لپاره هغه قرض دی چې د اغستې وي یا فله ما سلب مخکې چې کوم سود یې خوړلې دی هغه وته معاف دی وامرو الى الله فیصله د الله تعالی ومن عاد څوک چې واپس شو هغه سلو د سود تا فاولئک اصحاب النار دا خواندان د جهنم دي هم فيها خالدون دی په اور د جهنم کې همیشه سبي همیشه به په اور خیال کړه همیشه به اور یو حدیث مبارک کې راځي چې نبی علیہ السلام کله معراج ته لاړ شو نو د جنت او د جهنم سیر و جهنم ته چخکارا شو هغه کې یو قوم ولیدو چې داغه خېټه دومره غټه وی لکه دا باندې چغټ دا جهنميانو خېټه سوي دومره غټه وی لکه د دې آبادی پشان او ماران به پکې تلا او راتله په دې خلبای ماران تلو په دې دبر به نه وتل نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما تاسو من هؤلاء یا جبريل دا خلق څوک دی چې دا خېټو کې ماران دي راځي و هؤلاء آکلۃ الربا هؤلاء آکلۃ الربا ودا سوتبار دي کوشه چې دوی به سود خړلو نن د دې خېټه څه دي خېټه د مارانو ډکې دي کوشه پکا خاط خېټه ده د مردان کوي یو دغه تانهدار داغه
په قبر باندې چې کومه خازه وه دا خزینه به روزانه وینه راوتله او چې خلکو به هغه وینه پاکه کړله سار به ترېنه بیا وینه راوتلې وه دا د خلکو وینې خوړلې وې پوه شوې که نه هغه وینې په دغه ښکاره کېدلې په څه باندې په خزه باندې او په قبر یې ښکاره کېدلې خیال کې راغله لکه څرنګه چې نبی علیه الصلاة والسلام په څه کې ولیدلې په معراج انو فرمایي یمحق الله الربا ختمی الله تعالی مال د سود لرا ويربي الصدقات شوا کوي مال د صدقات لرا والله لا يحب الله نخوخي كل كفار اثيم هر ناشکر او مجرم هر ناشکر او مجرم حدیث کې راغلي دي چې سود اگر کډیر شو د سود مال داغه انجام بسای فإن عاقبته إلى قل دغه د سود عاقبت بسای الى قل ابا قلت ترسي او دام حدیث راغلی دی چې چا من تصدق بعدة تمرة چا چې صدقه وکړه د یو کجوري په اندازه باندې کوشش وکړه فإن الله يربيها لصاحبه كما يربي احدكم بلوه دا الله تعالی دا کجوري سیوا کوي چې دا یو کجوره خیراتي ورکړه دا سیوا کوي په آخرت کې لکه څنګه چې د یو سړي بیانوي او بیان له تربيت ور کوي هغه بیان هغه دله پي ور کوي کنه بیان له نو هغه په نن یو شانتي سبب بل شانتي دارنګ دا صدقه د مؤمن الله تعالی چې واقعي حتی یکون مثل الجبل دومره لا صدقه چې واشي چې غرت نه جوړ شي دغه یو کجوري نه د احد د غروم را څه جوړ شي اجر جوړ شي خوشي به او نو الله فرمایي ان الذين امنوا کسان چې ایمان راوړي وعملوا الصالحات او نیک اعمال کړي واقاموا الصلاه منځونه قائم کړي دي واتو زکات ور کړي زکاتونه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اے ایمان والو د الله نو ویریږي وذروا ما بقي من الربا فریدوي هغه چې باقی پاتې شوی د مال د سود نه د بانک نه مرو باسه د بانک نه مرو باسه فریدوي دغه سود خور دی خوري څوک دی منیجر دی خوري کیشر دی خوري نوکر دی خوري خودته نه سود مرو باسه وش ضرور پرېد انا مولانا سے پتو ورکولا وی وای الکه الله حکم د څه کوي د ضرور کوي اته وای خذو وای خله غریبانانو له ورکا پوه شئ فإن لم تفعلوا کچره تاسو دا عمل اونکو څه مطلب شو سودا غشتلم شروع پازنو پوهه پس خبر شي به حرب من الله په جنگ د الله سره او رسول ز رسول د الله سره د الله او د رسول جنگ ته تیار شي وان توبتم کچره تاسو توبه وسلا فلکم رؤوس اعمالکم تاسو لا سرونه د مالونو تاسو دي سرونه مراتنا اصل قرض اوریکا لا تظلمون تاسو بزیاته نه کوي پاغسلو د سود سره ولا تظلمون تاسو بظلم نه کیږي پسو پمنی کولو د قرض سره پمنی کولو د سره قرض بتاو سره تاسو بظلم په سود غشتو سره نه کوي تاسو بظلم په ترک د سره په ترک د قرض سره نه کیږي وان کان ذو عسره کچتبی خاوند فقر تاسو یو سړی لا پوښښ وکنا په 1/10 باندې سو قرض ورکړی دی په 1/10 سود باندې سو ورکړی دی قرض ورکړی دی او اوس داغه سره قرض شته دی نه فناظرتون دته انتظار وکي اله مې سره تر مالدارې پوری صبر وته وکي خیر
چې تعالی دغه 10 روپۍ سکی دغه 10 روپۍ دله وګوري وان تصدقوا اکچره تاسو صدقه وکړه د څه د اصل قرض خیر لکم دا ډیر بهتر ده تاسو لپاره ان کنتم تعلمون کچره تاسو پوهیږئ په اجر ده واتقوا یوما اوریږئ د عذاب دا غورتنا ترجعون فيه چې تاسو به واپس شئ پاغي کې الله تعالی تا دا اخیری آیات چې د دې د نزول نه لست ورځې پس د الله حبیب وفات شوی دی دا اخیری آیات ته چې درې میاشتې پس د دین ورستو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شوی او اليوم اکملت لكم هغه خو غالبا سنه لس میاشتې مخکې نازل شو هغه خو په حجۃ الوداع کې نازل شو او دا اخیری آیات د دین ورستو بل آیات نشته ثم توفى كل نفس بیا په وخت کې چې هر یو نفس تا ما کسبت بلې دا اعمال چې دې کسب کړی وهم لا یظلمون